نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننۍ ډیره اهمه او زبردست موضوع ده او هغه د تراو متعلق ده. نو په رمضان کې مونږ له پکار دی چې مونږ کله عبادت کوو چې هغه مونږ صحیح کوو او پوره کوو. بعضې خلک خو د سره تراوی کوي نه، او که څوک کوي نو هغوی هغه نیمګړي کوي. نیمګړي داسې چې نن سبا غیر مقلدین چې کوم دا وهابیان ورته ویل کیږي، نو دغه غیر مقلدین چې کوم دی دیو دا 20 رکعاتو قائل نه دی، دیو وایي چې 8 رکعاته تراویح سنت دي، او د 20 چې څومره روایت دي دا کمزوري دي او ضعیف دي، مختلف اعتراضونه کوي. نو زه یو مختصر شان سوال له غیر مقلدینو دا کومه چې 20 رکعات ضعیف دي او دا کمزوري دي او دا سنت نه دي، نو بیا ولی نن سبا په حرمینو کې په مسجد نبوي کې هم او په بیت الله شریف کې هم ولی 20 رکعات تراویح کیږي؟ او د الله پاک فضل دی. ناشنا خبره داسې ده چې کله د کرونا مسله رااله وایي کرونا ده، نو تر دې پورې دومره کرونا اثر وکړو چې پلیټونه بند شو. دغه رنګې چې کوم دی په طواف کې مسله رااله، طواف کې چې کوم دی مخکې چې څومره زیاده وګڼه وه، نن هغه ګڼه نشته ځکه چې کرونا ده او مسایل خطرناک دي. خو کرونا دا اثر ونه کو چې تراویح د 20 نه 8 کړي. که چرې په 8 رکعاتو کې گنجایش وي نو نن به کم از کم د دې کرونا په حالاتو کې خو په حرمینو شریفینو کې خو به چې کوم دی 8 رکعات کېدلی که نه. خو لیکن 8 رکعاته تراویح حقیقت کې شته نه. کوم 8 رکعات چې غیر مقلدین پیش کوي نو هغه تهجد دی. محترمو زمون خبره په تراو کې ده، په تهجد کې نه ده. نو غیر مقلدین خلکو ته وایي چې 8 رکعات سنت دی او 20 نه دي. نو بیا تاسو مهرباني کوئ کلم چې کوم دی اعلان وکئ چې په حرمینو شریفینو کې چې کوم 20 رکعات کېږي دا صحیح دي، دا کمزوري دي، دا ضعیف دي. څوک چې عمرې له لاړ شي په دې ورځو کې نو هغوی د مهرباني کوي د هغو څه د 20 رکعات نه کوي، ځان د یوازې 8 رکعات کوي چې په صحیح طریقه باندې په سنت باندې عمل راشي، او په حرمینو شریفینو کې د دیو 20 رکعات نه کوي. نو محترم غیر مقلدین دیو دجل کوي، دوکه کوي، او دغه رنګ چې کوم دی دیو خلق د عبادت نه چې کوم دی رسته کوي، په خلکو کې سستی راولي. ولی چې کوم دی خلق د 20 رکعاتو نه منع کوي؟ ولی چې کوم دی 12 رکعاته په خلکو باندې پرېږدي؟ ولی په خلکو باندې 24 سجدې پرېږدي؟ 24 سجدې په خلکو باندې ولی چې کوم دی ته پرېږدي؟ ځکه چې 12 رکعات ونه کړي نو 24 سجدې چې کوم دی هم به دې کوونه شي. نو محترمو غیر مقلدین چې کوم دی دیو په دې ځای کې بالکل په غلط دي. او مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب هغه چې کوم دی غیر مقلدین چې کوم دی چیلنج ورکړی دی، خو د اوسه پورې په غیر مقلدینو کې چې کوم دی داسې مور راوړی بچی نشته دی چې هغه دغه چیلنج پوره کړي. چیلنج دا دی چې غیر مقلدین دی مونږ ته داسې یو روایت راوښیي چې هغې کې لفظ د تراویح، لفظ د رمضان، لفظ د 8 رکعاتو وي. نو که حدیث صحیح وي چې صحیح دی راوښیي، که صحیح نه وي چې ضعیف دی راوښیي، که ضعیف نه وي موضوعي دی راوښیي چې کوم په کتابونو کې موجود وي، د ځان نه به نه جوړوي. دغه رنګې که د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه راخولی شي ډېره ښه ده، که نبي علیه الصلاۃ والسلام نشي خولی د صحابي نه دې وښیي، که د صحابي نشي خولی د یو امام نه دې وښیي چې هغوی چې کوم دی د 8 رکعاتو او د تراوو او دغه رنګې د رمضان نوم پکې راغلی وي. نو زمونږ د نوجوانان احناف د طرف نه د دیو د فاره د 1 هلیکاپټر او د 10 لاک ریال چې کوم د انعام دی. خو د اوس پورې غیر مقلدینو دا چیلنج پوره نه کو، او انشاءالله د قیامت پورې به پوره نه کي. تاسو چې کوم دی دا چیلنج په خپل هم اورئ. ذکر به پکې، دریم نمبر د رمضان ذکر به پکې، دغه درې
آواز پکې وښایه موضوعي روایت وښایه موقوف روایت وښایه زمونږ نوجوانان احناف د طرف نه د دغسې کس دپاره یو 0 میټر هلیکاپټر 10 لاک ریال انعامي اعلان دی زمونږ اعلان د څوک روایت خولی شي مونږ ورته یو هلیکاپټر 0 میټر 10 لاک ریال ورکوو ما ته یو غیر مکلف ټلیفون وکړو ما ته وایي د دې د وصولولو طریقه به صحیح ما ورته ویل زمونږ پوسټر ذمه دار تنظیم طرف نه چام دی ما ویل پوسټر راواخله عدالت ته راشه هلته روایت ته وښایه 10 لاک ریال او یو هلیکاپټر زمونږ نه وصول کا. محترمو چې کوم دی تاسو د مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب د هغې دا چیلنج چې کوم دی تاسو په خپله هم واورېدلو نو محترمو غیر مقلدین چې کوم دی خلک په دوکه کې اچوي خلک چې کوم دی په تیارو کې چې کوم دی پاتې کوي نو تاسو مهرباني کوئ 20 رکعات چې کوم دی تراویح کوئ اتمه کوئ او محترمو په 20 کې چې کوم دی آلریډي 8 رکعات موجود دي خو په 8 کې 20 رکعات چې کوم دی موجود نه دي لکه مثال طور باندې زه تعالی 20 روپۍ درکمه نو په 20 کې آلریډي چې کوم دی هغه 8 روپۍ موجود دي خو که ته مال 8 روپۍ راکې نو په 8 کې چې کوم دی 20 موجود نه دي نو چې مونږ کله 20 کوو نو ستا 8 خو پکې رالي خو اوس ستان تپوس کوم چې کله ته 8 کې نو په دې کې 20 څنګه راله نو محترمو دا غیر مقلدین بالکل به غلطه دي په دې ځای کې هم تاسو په دې خبره باندې سوچ کوئ او کله نا کله چې کوم دی خلکو ته چې کوم دی دا دوکې ورشي وایي ګوره وایي دوی 20 رکعاته کوي زر کوي او مونږ 8 کو په قلارې کوو نو دغه 20 خو چې کوم دی د 8 ښه دي نو زه هم د دې خو داسې مثال دی لکه یو سړي ته ته داسې وې که نه ماسوتن 4 رکعاته فرض دی دا ماسوتن 4 رکعاته فرض چې کوم دی ته زر کې د دې په ځای باندې 2 رکعاته کو خو په قلارې کوو نو دا خبره به سوي که غلطه به وي نو هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دا خبره غلطه ده نو دغه رنګې د غیر مقلدینو دا خبره هم غلطه ده چې 20 رکعاته دی زر کوي نو دې نه ښه ده چې 8 رکعات دی کوي خو په قلار دی کوي نه چې 8 رکعات شته نه زه څنګه 8 رکعات چې کوم د تراویح وکړم لکه څنګه چې د ماسوتن 2 رکعاته فرض نه دي یعنې 4 رکعاته دي نو څرنګې چې کوم دی د 4 نه 2 رکعاته فرض راولم څرنګې د ماښام د 3 رکعاته فرض نه زه 1 رکعت فرض راولم څرنګې دغه نه کېږي دغه رنګې چې کوم دی دا هم نه کېږي نو محترمو دا د غیر مقلدینو د دجل او د دروغو جواب الله رب عزت موږ داسې غلطو خلکو نه وساتي او الله رب عزت موږ په صحیح طریقه باندې د تراوح کول توفیق راکړي وما علينا إلا البلاغ.